سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. زما د درود شریف ویل سره تاسو ته را یادېږي اول ورځ خبره کړې وه که نه وایه ښه سورة البقره مدینه منوره کې نازل دی په قرآن مجید کې 2 نمبر سورت دی او په نازلېدو کې 87 نمبر سورت دی. ادا د قرآن مجید هغه صورت ته چې د آیاتونو د تعداد په حواله د اوږدوالي په حواله د ټولو نه اوږد صورت دی او ډېر تفصیلي احکام په دې کې په مختلفو حوالو باندې نازل دي. د تفسیر کې مختلف قسم اصطلاحات استعمالیږي. یو اصطلاح پای کې دا ده چې ربط د ماقبل سره ده. علماء کرام چې طالبانو ته سبق وای نو وای ربط ماقبل سره ده دای مطلب دا دی چې مخکې سوره فاتحه ذکر شو د دې سوره فاتحه او د سوره بقره یو بل سره تعلق څه دی داسې څه مضامین دي په دې دواړو کې چې دا یو بل پسې لګولې شوي دي. نو د ربط او تعلق په مختلفو طریقو مختلف انداز باندې علماء کرام د خپل خپل علمیت مطابق بیانوي او موږ ته چې استادانو څخه ښودلي دي په هغې کې د عوامو په ذهن کې او سمجھ کې راتللو په حواله باندې آسان ربط دا دی چې مونږ الله پاک نه هلته وغوښتل چې اهدنا الصراط المستقیم. الله مونږ ته نیغه لار وښیه. نو سوره بقره کې فوري طور الله پاک وی ذالک الکتاب صراط مستقیم دا کتاب دی دا قرآن مجید دی. ته صراط مستقیم غواړي بس راځه په دې کې شروع شه دا زده کوه په دې باندې عمل کوه. او نو دې صورت کې بنیادی مسله د قرآن مجید چې د توحید عقیده ده هغه شپږ ځایه بیان شوې ده او دغه درې ډلې چې کوم په سوره فاتحه کې ذکر شوي یو انعام یافته خلق انعمت علیهم کې ذکر شو بل مغضوب علیهم ذکر شوي چې د هغې مونږ درې معنی کړې وي یهودیان زدي کافران او بل او منافق خود دی ورست معنا ده بیا کنه یو کافر معاند مو کړو یو مو کافر جاهل کړو بل مو کافر منافق او کافر معاند کړو او بلم يهودي او عیسائی کړو. درې ترجمه هم کړې وي. غیر المغضوب علیهم د مغضوب علیهم نه يهوديان مراد دي معاند کافران مراد دي او کم عیسایان د دوالین نه مراد دي کنه. کافر په دوه قسمه ذکر کړي یو جاهل کافر دی چې نه پوهیږي بل پوهیږي خو ضد کوي زدي کافر. نو دغه درې قسمه معنی چې موږ کومې ذکر کړي وي د دغه قسمه خلکو انجام بسي کم چې انعام یافته خلک دی د هغې څه انجام دی. نو دې سوره بقره ابتدا کې هم په حق ترتیب باندې الله پاک د هغې انجام هم ذکر کوي چې کوم انعام یافته خلک دی نو الله وایي اولئک هم المفلحون. کم چې زدي کافران دي نو لهم عذاب عظیم. کم چې منافقان دي نو دا منافق سړی د کافر نه زیات خطرناک دی. منافق سړی د کفر او د کفر د اثرات په مسلمانانو باندې د دې زدي کافر نه زیات پریوزي ځکه د په ځان باندې یو پرده راچولي دا پټ کافر دی. د راښکاره کولو هغه تفصیل الله پاک د دې دواړو په نسبت باندې لږ وضاحت سره ذکر کړی. دا تفصیل د دې نورو په نسبت زیات دی. او نو دغه صورت کې به د الحمد هغه ذکر کړی شوي درې ډلې
او د هغې عقاید او د هغې انجام هغه به الله پاک ذکر کوي. دی ابتدا کې راغلی دی الف لام میم، دی ته وایي حروف مقطعات. حروف مقطعات قطع وایي کټ کولو ته. دا چونکې کټ کټ او جدا جدا ویلی کېږي دې وجې نه ورته وایي حروف مقطعات. د دې حروف مقطعاتو څه حیثیت دی؟ دا څه دي اصل کې؟ نو ځینې علما خو وایي چې دا د الله او د الله د پیغمبر په منځ کې راز دی او بس تلارې ته کښېنئ چې داسې حروف کم ځای کې راشي، بس وایه چې الله پوهېږي په معنا د دې حروف. دې حروفو په معنا الله پوهېږي. نور علما وایي چې نه، نبی علیه الصلاة والسلام ته چې الله څومره قرآن هم نازل کړی دی نو د هغې امت ته وضاحت کړی شوی دی، او که نبی علیه السلام په خپله وضاحت نه دی کړی نو د قرآن مجید آیتونه او د احادیثو مختلف مضامین د هغې نه اشارې مونږ ته میلاویږي چې په هغې د هغې وضاحت کیدی شي. نو دا دواړه قسمه علما چې دي نو هغې هم د دقه قرآن د ځان دپاره ثبوت پیش کوي. د قرآن نه کوم ځای نه ثبوت پیش کوي په دې سوره بقره پسې بل سورت دی سوره آل عمران. تاسو واړوئ اولنی سر د سوره آل عمران اولنی سر راوړو. اوم نمبر آیت ته بدې کې آیت نمبر 7. انو دی کې الله پاک وایي هو الذی دغه الله غذات ته انزل علیک الکتاب چې نازل کړی دی تا باندې قرآن مجید منه آیات محکمات چې په دې کې آیتونه دي محکمات محکم دي، مطلب د هغې معنا په اسانه معلومېدی شي. هن ام الکتاب چې دا اصل د کتاب دی، و اخر متشابهات او نور قسم آیاتونه پکې متشابهات دي. متشابهات داسې چې د هغې معنا بظاهر په اسانه نشي معلومېدی. نو دا قسم آیتونه چې کوم دي اوس د هغې به مطلب څه وي؟ نو ځینې خلک د هغې مطلبونه وایي الټئ د دې دپاره چې مسلمانانو له شکونه پیدا کړي، دی قرآن کې د هغې شکونه پیدا کړي، د حدیث مبارکو په حواله باندې شکونه پیدا کړي. نو الله د هغې ذکر کوي فاما الذین پس هغه کسان فی قلوبهم زیغ چې د هغې په زړونو کې کوږوالی دی، زیغ ضلال دی، ګمراهي ده پکې. فیتبعون دی ورپسې کېږي ما تشابه منه هغه چې متشابه دي د دې آیتونو د قرآن نه ابتغاء الفتنة د پاره د لټولو د فتنې و ابتغاء تاویله د پاره د لټولو د تاویل او تحریف د دې غلطي معنی راوباسي. خو الله وایي د دې په تاویل باندې د دې په تفسیر باندې څوک پوهېږي؟ وما یعلم تاویله او نه پوهېږي په صحیح تفسیر د دې آیتونو الا الله مگر الله پاک. نو هغه اولنی قسم علما چې هغې وایي حروف مقطعات د الله او د پیغمبر منځ کې راز دی، بس دې نه قلار شي، نه هغې په دې الا الله باندې وقف کوي. بس وایي دلته ودرېږه، دا اخوا جمله بیا ځان له جمله ده. والراسخون فی العلم یقولون آمنا به چې کم علم والا خلق دی هغې وایي زمونږ هم په ایمان دی. بس دغه شانې خبره ده. دویم قسم هغه علما چې هغې وایي د دې معنا معلومېدی شي، نو هغې څه وایي وما یعلم تاویله او نه پوهېږي په معنا مراد او په تفسیر د دې الا الله والراسخون فی العلم. الله پې پوهېږي او جوور علم والا پې پوهېږي، الله پې پوهېږي. همدغه الله دې جوور علم والا له دا پوهه ورکړې ده چې دې په دې آیتونو باندې او په دې متشابهاتو باندې پوه شي او هغې سره د دې پوهي دی وایي آمنا به زموږ په ایمان هم دی. نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې هغه راسخین فی العلم چې دي یو په هغې کې ځیم، ځکه هغې ته نبي علیه السلام دعا کړې وه. د نبي علیه الصلاة والسلام د تره زوی دی او نبي علیه الصلاة والسلام ورته دعا کړې وه چې الله د قرآن په پوهه باندې دې پوهه کړي. نو چې هغه پې نه پوهېږي بل به پې څوک پوهېږي؟ نو دغه آیتونه دا سورتونو په اول کې چې دا کم حروف مقطعات راغلي دي د هغې معنی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه منقول دي. انشاءالله موقع سره چې دغه راځي هغه به معنی پکې مونږ کوو. دلته د الف لام میم نه مطلب څه دی؟
بل د دې الف لام میم او دغه شان نور سورتونو په اول کې چې دا حروف راغلي دي نو په دې کې یو د کافرانو د سوال جواب هم پروت دی چې هغوی به کله خپل شاعري شروع کوله چېرته قصیده به شروع کوله یا به افسانه او قصه شروع کوله نو د هغې نه مخکې به یې دغه شانې دا حروف وویل الف صاد لام کاف دغه شانې حروف به یې وویل او د دې مثال داسې دی که نه دا هلکان مو بېخه پوهېږي چې دا کله د تماشې دا پروګرام شروع کېږي که نه ډنګ ټکور ده نو تاسو به اورېدلي هغه رباب والا لګې هسې لږ لږ ټنګ هغه دغه رباب تارون له ورکوي دلته دوپړی والا ځان له لګي هغه ګزار ورکوي او کړنګۍ والا ځان له لګي هغه ګزار باجه پکې ځان له آواز را پرېږدي دا دوی هغه خپل تال برابروي چې موږ ورې تیارېږو ورته ور روان یو مونږ پې ور روانېږو شروع کوو نو دغه شان به د عربو د شاعرانو هم چې شاعري شروع کوله د هغې نه مخکې به دا حروف دغه شانې وویل اوس که دې ته دا قرآن مجید راغلی دی او دغه قسم انداز پکې نه وی نو الله خو وایي چې قرآن ما په عربۍ ژبه کې نازل کړی دوی به وایي چې دا خو د عربۍ طریقه نه ده عربۍ کې خو موږ پکې دغه شیزونه وایو نو هغه سوال الله پاک خود به خود د دې ختم درېمه پکې دا خبره ده چې دا د الله پاک او د نبی علیه الصلاة والسلام په منځ کې د رابطې هغه ګنټي ده یو د موبایل ګنټي او یو د موبایل آن کولو نه مخکې وروستو بیا په هغې باندې خبرې کولې دا ګنټي خو خبرې نه دي که ګنټي خو صرف دی اورېدونکي ته چې چاته کار راغلی هغه ته اطلاع ده چې ته خبردار شه ستا په موبایل باندې کار لا روان دی څوک د سره خبرې کول غواړي ته ورته متوجه شه او نو جبریل علیه السلام به راغی الف لام میم نبی علیه الصلاة والسلام به متوجه شو اوس شروع که وخت واپسې څه دي زه متوجه شو او نو دغه ګنټي ده هغه ټلی ده هغه ټلی به ورته وویلی شوه صحابه کرام یو وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس کوي موږ اصولو کې دغه باس پرېښوده لږ مغلق او کلک ګران غوندې و نبی علیه الصلاة والسلام ته به جبریل علیه السلام وحی راوړه نو کله به جبریل علیه السلام د یو انسان په شکل کې راغی عموما براتلو حضرت دحیه کلبی رضی الله تعالی عنہ د بنو کلب قبیله یو صحابي رنګ و صورت نه ډېر ښایسته او نو دا جبریل علیه السلام به د هغه په شکل کې راغی او نبی علیه الصلاة والسلام سره به جومات کې ناست و آیتونه به الله را لیږلي وو هغه به ورته بیان کړه صحابه کرام به بار غولي کې ناست و چا به ذکر کو چا به د علم مذاکرې کولې چا به عبادت کو نو چا چې به ورته وکتل بس چې دحیه صاحب ورسره ناست دی نو چې دا جبریل امین به لاړو نو دحیه صاحب به جومات ته راغی نو دوی به ورته وایي ته خو اوس نبي علیه السلام سره نه وې ناست وایي زه خو نه یم راغلی جومات ته زه خو دغه اوس رالم نو هغوی ته وپته ولګېده دا جبریل علیه السلام راغلی او نبي علیه الصلاة والسلام ته څه آیتونه راوړي یا بل څه پیغام یې راوړی کله به د نبی علیه الصلاة والسلام ته جبریل علیه السلام د ګبینه د مچۍ اواز په شکل کې راتلو ښکارېدو به نه خو داسې بنګ بنګ اواز به راتلو نو د صحابه کرامو ته پته نه لګېده چې دا څه ویلی کېږي خو نبی علیه الصلاة والسلام ته به الله پاک د هغې په ذریعه باندې دا قرآن په زړه کې وراچو په زړه کې به وراچو لکه کله کله په دې پلیر باندې دا سړی سپیډ تیز کړي که نه داسې ګڼه ګڼه اواز راځي هغه ټول اواز او تصویر هر څه ګډوډ زر زر راوړي او دغه شان به هغه اواز راتلو نو په دې ټولو کې واضح وحی به راتله نبي علیه الصلاة والسلام به په هغې باندې پوهېدو هم او په اول سر کې چې کله قرآن مجید نازلېدو نو نبي علیه السلام به پسې زر زر وي زر زر به پسې وي جبریل امین پسې نو بیا وله الله تسلي ورکړه لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه نبی علیه الصلاة والسلام ته الله تسلي ورکړه وایي ځان له پې زړه مشین کوه دا به ستا زړه کې زه جمع کوم ستا په ژبه بیا زه جاري کوم نو بس حضرت به وله الله پاک کوزوو نو دا د الف لام میم په حواله باندې دغه مختصر بحث مونږ وکړو بیا اخوا الله پاک فرمایي ذلک الکتاب دا قرآن مجید عظیم الشان کتاب دی نو دا عظیم الشان دا معنا مونږ کوم ځای نه واغسته لکه څنګه چې مونږ په پښتو کې د نږدې دپاره اشارې لفظ استعمالو دا او د لرې دپاره استعمالو هاغه
نو دغه شان عرب د نږدې دپاره استعمالي هذا دا او د لرې دپاره ذالک استعمالي. نو دلته خو دا قرآن مجید زمونږ مخې ته پروت دی او الله پاک وایي ذالک الکتاب، هغه کتاب چې دی نو هغه کم کتاب یادوي. نو د دې ذالک نه هغه مراد نه دی بلکې دا د عربو دا انداز الله پاک نقل کړی دی چې هغې یو سړی ناشنا کار وکړي، د غیرت کار وکړي، د بهادرۍ کار وکړي، د قابلیت کار وکړي او نو هغې وایي ذالک الفتى، ځوان دې ته وایي. عرب وایي ذالک الفتى، داسې نه چې هغه ځوان دی بلکې هغې د هغه ځوان صفت کوي، مخې ته ناستي وایي ذالک الفتى، ځوان دې ته وایي. نو الله وایي ذالک الکتاب، کتاب دې ته وایي. تاسو سره هم کتابونه یې دکزو کتاب وایي ذالک الکتاب. نو دی عظمت او اغلویی او شان ته اشاره ده چې ذالک الکتاب دا قرآن مجید عظیم الشان کتاب دی. او څومره عظیم الشان دی الله پاک چې دې ته کم حیثیت او کم مقام ورکړی دی نو یو خدا کلام الله دی. الله پاک چې کله نبی علیه الصلاة والسلام ته د دې د نازلولو اراده وکړه نو په ټولو ملائکو کې د ملائکو سردار جبریل علیه السلام یې د دې دپاره منتخب چې ته به دا ذمهداري پوره کړې د قرآن مجید به نبي علیه السلام ته وړي. الله پاک د ټولو نه په بهترینه میاشت چې د رمضان المبارک میاشت ده په هغې کې دا د نږدې اسمان ته نازل کړو. د ټولو نه بهترین او عظیمتر ښار چې مکه معظمه ده په هغې کې الله پاک نازل کړو. د ټولو نه بهترین ذات په مخلوقاتو کې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هغې ته الله پاک نازل کړو. نو قرآن مجید په خپله عظیم الشانو الله سره نسبت دی د جبریل علیه السلام عظمت، د مکی معظمې عظمت، د نبی علیه الصلاة والسلام عظمت، د هغې سره د قرآن مجید هغه عزت او عظمت نور هم زیات شو. ذالک الکتاب، الله وایي دا کتاب عظیم الشان کتاب دی، عزتمن کتاب دی. خو دا داسې عزتمن کتاب دی چې صرف په خپله عزتمن نه دی بل له عزت ورکوي. په خپله عزتمن نه دی بلکې دا د عزتونو خزانه ده. دا خپل عزت یې دومره دی چې دا مسلسل لګیا دی 1400 کاله وشو عزتونه تقسیموي په خلکو باندې خو ځان له ورسره د عزت کې څه کمی نه دی راغلی. ځان له هغه عزت نور ورځ په ورځ سیوا کېږي، د خلکو په زړه کې د هغې عظمت سیوا کېږي. کافران یې هم مني چې دا عظیم الشان کتاب دی. یهودیانو یې سیکانو هندوانو نه تپوس وکړه سنجیدګۍ کې د هغې سره د باس وکړو هغې خو چې چا د قرآن کتلی یي داسې یهودي یا سیک یا هندو چې قرآن یې کتلی یي نو هغه به تا ته ووایي چې په دنیا کې هېڅ چا سره داسې کتاب نشته. کافر هم د دې اقرار کوي او کافر یې اقرار کوي خو الله وله په زړونو مهر لګولی دی نو مخکې راځي هدایت ته نه جوړېږي. دا مني چې دا عظیم الشان کتاب دی نو کافر هم مني او مونږ یې منو. خو مونږ ته الله راکړی دی او غټه خبره ده چې په مفتو کې راته میلاو شوی. مونږ پسې څه ستړي څه قرباني نه ده کړې، وطن مو پسې نه دی پرېښی، مونږ په دې باندې څه یخني ګرمي نه ده برداشت کړي، د چا تانې پیغورونه هم نه دي برداشت کړي، د کافرانو مقابله مونږ سره پې نه ده راغلي. مفتو کې راته میلاو شوی دی. چې مفتو کې میلاو شوی دی نو اولنۍ زمونږ د افسوس خبره دا ده چې خبر دي نه یو د دې د عظمت نه نه خبر. چې عظمت نه خبر شو د عظمت د مونږ زړه ته کوز شو که نه بیا به مونږ اولنۍ کار دا کوو چې دې له به ټیم ورکړو. دا تاسو چې کم کسان دلته حاضر شوي یئ نو دا د قرآن مجید په عظمت باندې حاضر شوي یئ. الله نه بار بار دغه دعا کوئ چې مونږ ته په استقامت راکړي، دې عظمت باندې مونږ ته استقامت راکړي نو الله به راته پکې نور هم ترقي راکوي مخکې او د عظمت به سیوا کېږي، د دې په وجه باندې به زمونږ عزت سیوا کېږي، دې په وجه به زمونږ عزت سیوا کېږي. نو ځکه دلته تاسو ته ناست یم خو د قرآن په وجه باندې ناست یم. د قرآن څه ټکی مې زده کړی دی او تاسو ټول راغونډ شوي نو تاسو ما ته نه یې قرآن ته راغونډ شوي او قرآن نسبت زما سره دی نو دا عزت ما له قرآن راکړو. هر څوک که مونږ ته سلام کوي که مونږ ته ځای پرېږدي که مونږ ته څه عزت راکوي زمونږ ته استادانو دا ویلي دی چې ګوره که چېرته هم په زړه کې دا راغله چې دا زما عزت و دا سړی ډېر ښه سړی دی چې دا د دین عزت کوي، دا د قرآن عزت کوي، د ده به قدر کوي. نو مونږ هم الحمدلله چېرته خطا رانه کېږي نو هغه به تاسو نه محسوسوئ او مونږ به ستاسو په قدر کې مې انشاءالله څه کمی نه راولو. خو د قرآن مجید عظمت دا چې په زړه کې نو الله پاک ډېر خوشحاله او ډېر خیرونه انسان ته ورکوي. نو الله وایي ذالک الکتاب لا ریب فیه، په دې کې شک نشته
پس کې شک نشتا یو دا چې دا په الله کلام دی په دې کې شک نشتا الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نازل کړی دی په دې کې شک نشتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کوم قرآن نازل شوی هو به هو په حق شکل په حق الفاظ او په حق معنی زموږ مخې ته موجود دی په دې کې شک نشته یعنی د قرآن مجید سره چې څه خبره تړلې ده په هغې کې د ذرې برابر شک نشته ځکه تیر کتابونه چې الله پاک کم نازل کړي وو نو لږه موده به هغه محفوظ موجود وو خو بیا به لږه موده پس پکې خلکو ګوتې ووالي خبرې به پکې بدلې کړي که د هغې کې د منځونو ذکر راغلی و چې تاسو به 50 منځونه کوئ او نو بس د هغې مولیان چې څوک به پوهېدل او دا به په دې کتاب به پوهېدل چې یاره په دې کې په څه طریقه تبدیلي کېدی شي نو هغوی به د هغه 50 به د 20 منځونه کړل هغه لیکل به ولا باقاعده بدل کړل ځینې ځای کې به لیکل بدل کړل ځینې ځای کې به لیکل حق ووی چې کم به وو خو معنا به ولا بدله کړه عوام غریبانان به په دې نه پوهېدل چې دا دې ما ته معنا کوي دا راته د څه شي معنا کوي دا د څه شي معنا کوي دا معنا دې صحیح کوي او که غلطه کوي چا به ورته څه ویل هغه شان به هغې منله نو هغې د وجې نه هغه کتابونه ټول لاړه ګډوډ شو تورات ځان له ګډوډ شو انجیل ځان له ګډوډ شو هغه زبور خو ډېر پخوا ګډوډ شوی نو دا نور کتابونه داسې وو چې د هغې د حفاظت څه ذریعه او څه اسباب نه وو قرآن مجید چې الله پاک نازل کړي یوه خبره پکې دا هم وفرمایله چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دا قرآن ما نازل کو د دې حفاظت به زه کوم ما نازل کو د دې حفاظت به زه کوم نو الله پاک ځان قرآن سینې سره نه دی نیولی چې تاسو به ورته رانږدې کېږئ نه او څوک بیا رانه خرابوئ نه داسې نه دی نیولی الله چې هر کار کوي په اسبابو باندې کوي باران کوي دپاره وریځ راولي باران کوي هغې دپاره وریځ راولي که د یخنۍ موسم راولي نو نور مونږ ته رانږدې کړي خو ترچې کړي راته دا اوس نور د نورکلنۍ په نسبت مونږ ته نږدې دی خو دا راته هسې په ترس باندې دی نو هغه زور یې نشته زور یې نشته او په اوړي کې چې ګرمي پیدا کول وغواړئ نو نور رانه لرې شي په اوړي کې فاصله یې اوږده شي خو بلکل په نیغو شي نو ګرمي سیوا کوي نو دا الله په اسبابو باندې کوي دا هر څه غنم بغیر د کرلو الله پاک موږ له پیدا کولی شي دا زموږ عقیده ده د اسمان نه راته دغه شان تیار غنم هم راورولی شي خو موږ ته ویلي چې اسباب او طریقه مې درته ښودلې ده په هغه طریقه به پیدا کوئ نو هر کار الله په اسبابو کوي چې کله دا وویل چې د قرآن حفاظت به زه کوم نو هغه ډایرک په ډایرکه کولی شو خو یې نه کړه هغسې ونه کړه قرآن مجید هغه په دغه غولي کې کېده باران دې وریږي تندر دې پرې راپرېوځي په دې باندې دې ګټې راغورځېږي په دې باندې دې نور لګي هر څه چې پې کېږي چې الله یې حفاظت کوي دې ته هېڅوک څه نقصان نشي رسولی دا زموږ عقیده ده خو الله هغسې نه کوي عادت یې دغسې نه دی د الله عادت دغسې نه دی نو هغې لپاره الله پاک اسباب تیار کړو نو یو د قرآن مجید الفاظ دي دا الفاظ به څنګه ادا کوو دا به څنګه ویلی کېږي کم قسم لفظ ویل صحیح دي او کم غلط دي د هغې لپاره الله پاک قاریان صاحبان پیدا کړي دي او د هغې په ذریعه باندې د الفاظو حفاظت کوي دا الفاظ دا چې داسې وویلی شي نو څنګه به یې او که داسې وویلی شي نو څنګه به یې په معنا کې به څومره فرق راځي د هغه معنی د حفاظت دپاره الله پاک علما پیدا کړي که په زور زیر پیښ کې د دې فرق راشي د هغې سره به څه نقصان کېږي نو د هغې دپاره نحو او صرف ورته مونږ وایي د ګریمر علما دي باقاعده هغه د هغې حفاظت کوي دا قرآن مجید پوره په پوره باندې په کاغذ کې لیکلی دی نه کاغذ کې دی لیکلی نه نو الله پاک د دې قرآن مجید د الفاظو د پوره قرآن حفاظت د ماشومانو د سینو نه اخلي ماشومانو سینو کې الله پاک محفوظ کړی او دې کې چې څومره علمونه دي د هغې الله پاک انتظام کړی دی په سوونو زرګونو مدارس دي او په هغې کې علما دي د قرآن مجید ماهرین دي او هغه لګیا دي هغه علمونه یې په خپله زده کړي دي نوي نسل ته منتقل کوي لګیا دي دا الله پاک د دې حفاظت کړی دی او د هغې عظمت یې د مسلمانانو زړه ته وراچولی دی نو هغه عظمت او د قرآن مجید دغه علوم او د هغې الفاظ الله پاک وی لا ریب فیه په دې کې شک نشته تاسو دی فیه ته چې وګورئ د دې نه مخکې هم درې ټکي کړی شوي دي او وروسته هم دي دې قسم څیز ته په دې تجوید د قاعدو مطابق معانقه وایي معانقه په عربۍ کې برې ګړې ته وایي برې ګړې ته معانقه مصافحه لاس میلا وهلو ته وایي او معانقه غاړې میلا وهلو ته وایي سینه په سینه میلاوېدل
او نو څوک ورته وربړ وایي څوک ورته روغبړ وایي روغبړ بلوچستان او قندهار والا او ته روغبړ وایي او نو دا معانقه برې ګړې ته وایي نو د دې مطلب دا دی چې دا فیه داسې لفظ دی که نه چې دا مخکې د لارې به سره هم لګي او وروسته د هدن سره هم لګي لارې سره هم لګي او د هدن سره هم لګي نو د لارې سره هم بره ګړه کوي او د هدن سره هم بره ګړه کوي دواړو سره تعلقات برابر دي نو الله پاک وایي چې فیه لا ریب فیه په دې کې شک نشته او بل مطلب دا چې ذالک الکتاب لا ریب دا داسې کتاب دی چې بې شکه دی د الله د طرفه نازل دی بې شکه نبی علیه صلات وسلام ته نازل دی بې شکه چې دا تا ته را رسېدلی دی په دې را رسېدو کې په دې کې څه نقصان نه دی پیدا شوی ده بې شکه را رسېدلی تا ته بې شکه او یقیني را رسېدلی دی نو بیا څه شی شو فیه هدن په دې کې هدایت دی په دې کې هدایت دی د چا دپاره پکې هدایت دی للمتقین د متقیانو دپاره پکې هدایت دی نو د هدایت بحث هم په اهدنا کې کړو چې دو معنی دي اراءة الطریق او ایصال الی المطلوب لار ښودل او مقصد ته رسول دواړه معنی مو هلته کړې وي دغه مدرسه کې چې طالبانو ته سبق ویم نو نن په سوره انعام کې د قتل بحث راغی چې چا قتل وکړو نو د هغې به څه سزا وي نو ما ورته وی د قتل او د مقتول او د دیت او د قصاص دا ټول بحث مې درته په سوره بقره کې کړی هله شروع شی اوروئ اوس هلته مې درته کړی او اوس یې اوروئ نو په هغې کې چا چاله ورتلو چاله نه ورتلو چا چاله ورتلو او نو په هغه ځای کې مو ته اول کې مو ته دا خبره کړې وه چې دا د قتل تفصیلات مې دلته بیان کړه مخکې به په نورو صورتونو کې راځي خو زه به ورته صرف اشاره کوم ګوره چې هلته بیان شوی هلته بیان شوی نو چې هلته بیان شوی دی نو هغه به یاد ساتي نو تاسو ته مې دا مثال د دې دپاره درکړو چې په اهدنا کې مې هدایت ویلی نو اوس په هدن کې بیا هدایت نه وایي هم یو ځل ویلی دی ځکه د قرآن دا علوم دومره دي چې یو خبره پکې دوباره کوو نو بیا سبق نه کېږي بیا خو باسې ناست یو نو دا هدایت کوونکی دی متقیانو ته نو متقیان خو اسیم په هدایت باندې دي متقیان څوک دي هغه چې هغې بچ پاتې دي محفوظ پاتې دي د څه نه محفوظ پاتې دي څوک به د یو شي نه محفوظ پاتې څوک به د هغې نه د زیاتو څیزونو نه محفوظ پاتې څوک به د ډېرو نه محفوظ پاتې په دغه وجه باندې علما کرام د دې متقیانو 4 درجې ښودلي 4 درجې یو د عوامو تقوا ده عام خلک لکه موږ عام خلک یو د عوامو تقوا ده چې عوام صرف د شرک نه بچ وي نور په هر ګناه کې اخته څوک دروغ وایي ګناه کبیره ده څوک غلاګانې کوي ګناه کبیره ده څوک سود خوري کوي څوک رشوت خوري کوي څوک بله د بې حیایي کارونه کوي نو قسما قسم طریقو سره دا خلک په مختلفو ګناهونو کې اخته عوام خو کم از کم د الله سره شریک نه کوي دا د ادنا درجې تقوا ده نو موږ ټول په متقیانو کې شامل یو خو په ډېره کمه درجه کې پکې شامل یو نو دا متقیانو اولنۍ او کمزوري درجه ده د عوامو تقوا دویمه ده د خواصو تقوا خواص هغه خلک دی چې دی ګناه کبیره نه کوي کبیره ګناهونه نه کوي خو صغیره ته کېږي صغیره ګناهونه واړه ګناهونه ته کېږي خو دا کبیره ګناهونه دی ځان ساتي نو دې ته وایي خواص خلک چې دی تقوا کې لږ په ترقۍ کې دي د نورونه دریم قسم دی اخص الخواص داسې خواص چې هغې نه ګناه کبیره کوي او نه صغیره کوي خو د دې نه کله کله خطا کې وشي ګناه وړه ګناه ته کله په خطا کې وشي خو نه کبیره کوي او نه صغیره کوي او 4 نمبر کې د انبیاء کرامو تقوا ده چې هغې وړه ګناه هم تصور نشته د لوی ګناه هم تصور نشته ان تر دې که دا پیغمبران کله داسې کار وکړي چې هغه یې خو جایز خو په دقه کار کې یو بل غوره کار د هغې نه موجودي نو دې پیغمبرانو ته باقاعده الله زوره نه ورکوي چې تا دا ښه کار ولې ونه کړو چې صرف جایز دی وکړو پکار دی ته ښه کار وکړي جایز کار خو به هر څوک وکړي خو چې ته
په ترقۍ کې کم کار دی هغه کار ته وکړي. نو د انبیاء کرامو تقوا هغې ته خو هېڅوک نشي رسېدی. بل مونږ خبره کړې وه چې ټول پیغمبران د الله په حفاظت کې دي. د پیدایش نه د مرګه پورې نه د دې نه وړه ګناه کېږي نه ته غټه ګناه کېږي. هغې ته خو هېڅوک نه رسي. دا نور 3 درجې چې کمې دي هغه په هره زمانه کې څوک داسې خامخا موجود دي چې هغې ته الله پاک دغه توفیق ورکړی نه وړه ګناه کوي نه غټه ګناه کوي. خلاف اولا کار یعنی غوره کار نه کول او ناغوره کار کول په دې کې ډېر کم کسانی په دې اخص الخواص کې بیا کم کسان وي او په خواصو کې هم بیا د هغې نه کم وي. عوام خو بیا ټول خبره ده. نو اوس چې دا کم خلک په اولنۍ درجې په تقوا کې دي په کمزوري درجه کې نو قرآن د هغې دپاره هدایت دی چې دوی د بلې درجې ته ور اوچت کړي. دوی دا ګناه کبیره پرېږدي. د هغې متقیان دي خو په درجه کې راکم دي. نو قرآن ورله دا دیکه ورکړي چې دی هغه اعلی درجې ته ور اوچت کړي. دویم نمبر کې چې کم تقوادار دي نو هغې له دا قرآن مجید دا تعلیم ورکوي چې ته خو ګناه کبیره نه کې خو دا صغیره هم پسې پرېږده که نه لږه نوره ترقي وکړه. نو هغې له دغه هدایت ورکوي هغه بلې درجې ته ور اوچتوي او هغه نور هغه بلې درجې ته ور اوچتوي. په دې طریقه باندې قرآن مجید د متقیانو لپاره هدایت دی. یعنې متقي چې هغه د شرک نه محفوظ دی اسلام یې منلی دی او ایمان یې راوړی دی نو دی خو هسې متقي دی. ته هدایت ضرورت څه دی؟ هدایت ضرورت ورته څه دی؟ نو بیا هدایت هغه دویمه معنا هم اخیستی شو چې هدل للمتقین. دا قرآن مجید متقیانو لره هغه اصل مقصد ته رسونکی دی. اصل مقصد د الله رضا حاصلول دي او د الله پاک تیار کړي جنت ته رسیدل دي. نو د متقیانو هغه اصل مقصد او منزل مقصود چې کوم دی قرآن مجید هغې ته رهنمایي وکړي او دی هلته ور ورسي. او دغه متقیان د هغې صفتونه الله پاک ذکر کوي چې متقي به څوک وي. الف لام میم الله عالم دی په معنا د دې حروفو. ذالک الکتاب دا عظیم الشان کتاب دی لا ریب فیه نشته دی شک په دې کې هدل للمتقین دا هدایت دی متقیانو دپاره. انو د الف لام میم په حواله باندې خبره پاتې شو پکې چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې د دې علم الله پاک جوور علم والا ته ورکړی دی. نو دلته څه مطلب دی؟ نو هغې فرمایي چې الف نه مراد الله او لام نه مراد جبریل او د میم نه محمد صلی الله علیه وسلم. الله پاک دا قرآن مجید د جبریل علیہ السلام په ذریعه باندې محمد صلی الله علیه وسلم ته نازل کو. ذالک الکتاب چې هغه دا عظیم الشان کتاب دی چې شک پکې نشته. دویم شاه منصور باباجی رحمت الله علیه هغې به فرمایل چې الف نه مراد اول لام نه مراد لازم او د میم نه مراد مومن. اول لازم دی مومن باندې. ذالک الکتاب تعلیم ذالک الکتاب زده کول د دې کتاب د دې قرآن مجید زده کول اول په مومن باندې لازم دی. نو دا هدایت ته متقیانو دپاره په متقیانو کې کم کم کمالات دي کم صفتونه دي پکې. الذین دا متقیان هغه کسان دي یؤمنون بالغیب چې ایمان راړي په پټو خبرو باندې ویقیمون الصلاة قایموي لمونځ ومما رزقناهم او د هغه مال نه چې موږ دوی ته ورکړی ينفقون د الله په لار کې خرچ کوي. الذین یؤمنون متقیان هغه کسان دي چې ایمان راوړي. ایمان څه ته وایي؟ د ایمان تعریف مختلف علماء کرامو کړي دي. خ تعریف دغه دی الاذعان بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلم به مجيئه تواترا. په هغه خبره چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته موږ ته را رسېدلې ده په هغې باندې کلک یقین ساتل. اذعان د زړه د صدق په هغې باندې یقین ساتل چې دا خبره صحیح ده او نبی علیه الصلاۃ والسلام نه موږ ته را رسېدلې ده. دې ته وایي ایمان. د دغه ایمان په حواله باندې نبی علیه السلام نه موږ ته ډېر شي عقاید را رسېدلي دي. آمنت بالله کې موږ وایو
आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिन अल्लाह तआला। अलग वड़ो तस्ते पर स्कूल की वस खाई कना हाँ स्कूलों ने किधर तखाई शायद उस्ताद हाँ दौर तखाई दाखो दूँगा बदे यख यखने के बाद शना लख्त बेरातनी बोले वो दुनिया तो उस्ताद रहमानुद्दीन उस्ताद ये उधर तब बातें शुरू होगा नागबा लख्त रातनी बोले वो आधा बेरा बांधी आधा मुझसे तुम दुआगाने को शुक्र दे चाहे वक्त के रबानी याद करी थी आना दवाड़ा कारियानो साहिबान होता उलमा होता कि न वही दीदी डेरे गट्टे गट्टे फायदे रहुजी वो वक्त के चाहता पता न लगी दीदी पंजाबी और स्टूडेंट हो अखबार किसली के लिए वो चलता लंदन की यूनिवर्सिटी के दाखिला अगस्त हुआ आनो चरतपा ईसाया ने जिन्हें बाने बहनशो अवे तमासरवादा होगा नो ईसाया ने सरखवादा जायज़ दे चे ईसाई भी आलम ईसाया ने जिन्हें चे ईसाया ने भी दहरिया नहीं सर निकाह द मुसलमान जायज़ दे खुद मुसलमान जिन्हें दे ईसाई सड़ी सर निकाह को जायज़ न दे दिन सुख द उलट मतलब दाखिल द मुसलमान जिन्हें द ईसाई सड़ी या द यहूदी सड़ी सर निकाह जायज़ न दे यहूदी च पखपल मजहब सही हुई ईसाई च पखपल मजहब और अकीदे बाने सही हुई नु द ईसायना और यहूदना च पखपल मजहब बाने अगी सही नु द मुसलमान सड़ी वसरा निकाह के देश दागा प्रपोज कर बस माता निकाह रसरा कर अभी जब प्लान न तपोसु कर प्लान ने च तपोसु को आव त वेच दा सड़े दी ईसाई शी बे वसरा वो को वसरा वादा तुम तरफ इसी तरह देखो मुसलमान देवता ईसाया नहीं दादी ईसाई शी नु बे वसरा दे सड़ी सोचो को चिदा जिने वापस जवाब राउडो नो लट्टे में ते वापस तो यार दो के सोचो कर ये तक सोचो ना क्या सड़ी अब तो पाकिस्तान न बीखी कट आउट रागले औदल तो मुस्तकिल आबाद शवे जबरदस्त सरवाद वो कमा नो जोन बदी जोड़शी मुस्तकिल बदी ते बाशिंदा उशी द बर्तानी नागौर ते खैर दो के सोचो कम द शपी दे समलास्तु और खपल तीर जोन दे रावागस्तु तीर जोन दे रावागस्तु पागे बाने नजर आचे पल वडुक्वाली ते चिदे वरसिदो नो प वडुक्वाली की दे वही चीज ब जुमा ततलम कारी से अल्लाह सलाहियत वरकड़ो नो अगवे ची पदे टोला हफ्ते के खबरा बाने द कुरान मजीद सबक वे खुद जुमरात वरजे दे द पार मुकरर कड़ी वा ची मुंतबे द यादु सबकुना वे सूरतों ने बेरा बांधी यादवल कलीमे बेरा बांधी यादवली बे बेरा तस नूर मसाइल खोदल और दबल जुमरात पौरत बेराना अगब और अवल हम नु चिकला बदगा क्लास खत्म शो नु पा आखिर के बदे कारी से दावाड़ टोलू द्रवल आयो सबक बे और त उर्दू की शोरों को आमन्तु बिल्लाह बे और तवीला मुजमल ईमान मुफस्सल ईमान मुजमल बे द्वाड़ उविल वे चिदा जमुंगा अकायद दी दंगा अकीदे दी और बिया बसवील चे हम इन तमाम अकायद को नहीं छोड़ेंगे नहीं मुंब पसीदा उवेल दाल फाज मुंब बसवील और वे अकारी से बबियावे चे अगर कोई बहुत बड़ी जायदाद दे नहीं बहुत सारी चे तब भी बिया बे हमने प्रीत बहुत सारा माल दे नहीं बे बे मुंब चे तब भी बहुत सारी फैक्ट्रियां दे मुंब चे तब भी नहीं बे इस मुस्केश क्यों चे अगर कोई चौकरी दे उनको से तब भी यो तुम पर कट के नेक के नास्तम भाई चिद्दा सबक खुमा को उड़वाली बांधे वेले दे जमा ईमान उस पर वो जिन्हें बाने अगस्त लेकी न कोई जिन्हें पर ईमान खर्चो आने बस बागश पर में तो वो इस तरह जर में अवदसों को मुंजरा नामी अर्शों से गड़बड़ मुंज में होको और सहर वक्ती लाड़ा मा जिने तमे वर कुटको नु प्लारिम रावो तो मोरिम रावो ता जिनेम रावो तो माची तू पताओ तू दी पदे प्लारो तू दी पदे मोर नमी तपकारे नमी स्तावाद पकारे नमी नेशनलिटी पकारला और लाड़म दन बस सब भाई चिला का सिचल वो शोले बने शवे कस माई सिद्धा द माई ईमान दूर बे कीमत न दे अनु दगा माहौल सरा दमा शुमान ईमानों मजबूती दागे हिफाजत कीगी मुस्तकबल की बदी मुख्तलिफ हालात सर मखामख की डेर द फितनों दौर रवान दे वो सने फितनी हम डेर ज़्यादा दे मुस्तकबल के बददीन नूर ज़्यादा की द अहादीस द पेशन गोए मुताबिक दागे हिफाजत जरूरी देना ईमान तारीफ होंगे वो को चिकलक यकीन पदगा अकायद बाने सातल
دا د ایمان تعریف دی. نو الله وی چې متقی به هله متقی جوړیږي چې عقیده برابر وي او په عقایدو کې بنیادی عقیده ایمان بالغیب دی. یؤمنون بالغیب دی به په غیب باندې ایمان لري. نو غیب څه شی دی؟ هر هغه علم چې هغه په هیڅ قسم وسایلو باندې نشي حاصلی دی. په هیڅ قسم وسایلو باندې هغه علم ته رسایي نشي کېدی. دغه ته وایي علم غیب. اوس که څه ذرایع داسې موجود شو چې په هغې باندې یو خبره تر اوسه چاته نه معلومه او اوس یې معلومه کړه، تر اوسه چاته نه معلومه او اوس یې معلومه کړه، نو دا علم غیب نه دی. چې په آلاتو معلوم شو نو دا علم غیب نه دی. که ستا په سفر باندې معلوم شو د دې غره سر باندې څه دي ما ته نه دي معلوم، تاسو کې به چاته معلوم وي، نو ما لپاره هغه علم غیب نه دی. ځکه دا صلاحیت الله انسان ته ورکړی چې دې غره ته وروخي جلته وګوري چې څه دي. ځینې علاقې به داسې ته به انسان رسایي نه وي، لږه موده پس به ورته وشي، هغه په علم غیب کې نه راځي. خو چې کوم داسې خبره ده چې د هغې د سره معلومات نه شي کېدی، ممکن نه دي، نه هغه به علم غیب کې راځي. هغه علم د الله سره. ما تاسو ته ویلي چې کله سړی قبر کې کېښودی شي، په منونو خاوره پرې واړولی شي، نو لاندې پکې څه کېږي؟ دا پته نه لګي چاته. دغه ځای پته مونږ له چا راکړه نو هغه به عالم غیب وي، د پټو خبرې راته وښودل. د خاورو د منونو خاورو لاندې څه کېږي دا یې حالات راته بیان کړو، نو هغه حالات الله ته معلومه، الله نبي علیه السلام ته وښودل، نبي علیه السلام مونږ ته بیان. نو دا د الله پاک د طرفه هغه عطایي علم دی چې هغه نبي علیه السلام ته الله پاک ورکو. او نور علمونه د الله سره دي، د غیب علم الله سره دی. د غیب په علم کې الله پاک فرمایي ان الله عنده علم الساعه، الله سره د قیامت علم دی. وينزل الغيث، باران الله کوي، باران الله کوي. تاسو اوس وایئ چې موسمیات والا خو هم کوي، نو موسمیات والا موږ له خبر راکوي دا باران الله کوي. الله دا نه دي ویلي چې د باران علم الله ته دی بل چاته نشته. وينزل الغيث، الله باران کوي، په دې کې خدا نشته دی چې الله ته د باران علم دی بل چاته نشته. دا اوس ګور دا چې د جدید دور کوم خلک څنګه هغه اعتراض کوي چې تاسو خو دې ته پنځه مغیبات وایي. موږ هغې ته پنځه مغیبات موږ وایو، خو په دې خبره کې د الفاظو ته خو سوچ وکړه که نه. الفاظو کې الله پاک ينزل الغیث ویلی، دا یې نه دی ویلی چې ویعلم تنزیل الغیث، الله پاک ته پته ده چې باران به کېږي که به نه کېږي. داسې خو نه دی ویلي. دا علم انسان ته کېدی شي چې باران به کېږي او که به نه کېږي. او د هغې باوجود دغه دنیا والا علم والا هغې بیا هم وایي امکان دی. امکان ولې وایي؟ دا ځکه چې د ایران نه هواګانې را روانې یا د افغانستان نه هواګانې را روانې دي، رفتار یې معلوم دی، د هغې کې څومره اوبه دي هغه معلومه ده، زموږ د علاقې فاصله معلومه ده، هغه ځای نه وریځ را روانه ده، په دومره رفتار را روانه ده، د اتوار د ورځې ماسپښین ته به دلته رارسي، په تالاش کې علاقه یخه ده، موسم یخ دی، دا وریځ به یخیږي او دلته به باران کې، په غره به واوره کوي. امکان دی. ولې؟ دا هواګانې چې د افغانستان د هغه سر نه را روانې دي، ممکن ده چې د کراچۍ د سمندر نه په یو هوا راشي او ډارې کې هغلته چترال ته یوسي او تالاش ته راونه رسي. شاید چې د دې طرف نه پې د کوه هندوکش نه هواګانې راشي او دا واپس هغه ازبکستان ته ورسي. نو دا امکان په هر وخت کې موجود دی د هواګانو د رخ د بدلېدو. دې وجې نه دغه چې کوم ماهرین د هغې دي نو هغې امکان وایي، یقیني خبره نه کوي. دا اوس خو چې لګې یقیني خبره کوي خو هغه بیا اکثر دروغ شي. ناپخواني خو هغه لږ با ادب و، هغې کې لږ ادب و، نو هغې به امکان دی. او اوس دعوه وکړي او دعوه بیا غلطه ثابته شي، نو څوک ورسره کیس چلولی شو، بهرحال نه په کار دی. نو الله وایي وینزل الغیث، باران زکو. ویعلم ما فی الارحام، الله ته پته ده چې رحم کې څه دي. نو ساینس وایي ما ته هم پته ده. موږ وایي ټیک ده، تا ته پته ده، خو دا قرآن کې چې الله څه ویلي دا یې پته ستا پلار هم نشي لګولی. وایي رحم کې دا پته لګي چې د ماشوم نر دی او که ښځه ده او د ده سترګې شنې دي او که تورې دي او د ده ویښته به سره او که تور به او دا چې پیدا شي نو اندامونه به څومره اوږده څومره به لنډ وي. دا اوس یو بل حد ته پکې خبره ورسېده، بل حد ته. خو چې څوک د عربي ګرامر نه خبرې که نه نو هغه په دغه ځای کې بیا پته لګولی شي
چې کله د یو څیز په حواله په ما سره ذکر وشي نو د هغې ټول حقیقتونه معلومول مراد وي دا کم انسان چې الله پیدا کول غواړي کم بچی چې الله پیدا کول غواړي او د مور په رحم کې دی الله وایي د دې ټول د حقیقت نه زه خبر یم دا د حقایقو نه زه خبر یم چې د پیدایش دپاره کم اسباب الله پاک تیار کړي دي د مور خوراک سو د پلار خوراک سو د کیله په کم ځای کې پیدا شوی د هغې نه د طاقت میلاو شوی دی د چې کومه مڼه خوړلې کوټې نه راغلی ده او که افغانستان نه راغلی ده دا ټول حساب کتاب الله ته علم دی دا به پیدا کیږي دا دنیا کې عمل څه کوي وخت به څومره تېروي په دې یو ما ټکي کې الله پاک دا هر څه راغونډ کړه په دې یو ما ټکي کې نو الله پاک چې کله وایي یعلم ما فی الارحام دا یې مطلب دا نه صرف نر او ښځې زه پېژنم نر او ښځې تم پېژندی شي بل هم پېژندی شي خو آلات او ذرایعو سره پته ولګېده خو دا نور څیزونه په آلاتو نه معلومیږي نو د هغې علم الله سره دی نور تفصیل جی دغه نور تفصیل به بیا هغه خپلې موقع کې وکړو انو غیب هغه علم دی چې هغه اسباب و وسایلو سره علم کې نشي راتلی ویقیمون الصلاة دا متقیان قائمئی منز قائمئی یو ادا کول د مانځ دي یو قائمول د مانځ دي دې دواړو کې فرق دی جی یو ادا کول د مانځ دي یو قائمول د مانځ دي ټول قرآن چې تاسو وګورئ چرته الله پاک دا نه دي ویلي چې ادو الصلاة داسې چرته شته قرآن کې داسې چرته چا تاسو به نه اورېدلي نشته نو ادو الصلاة الله پاک نه دی ویلي هر ځای کې وایي اقیموا الصلاة یقیمون الصلاة یقیموا الصلاة دغه شانې الله پاک کله حکم کوي کله خبر ورکوي نو اقامت د مانځه مطلب څه دی په ساده پښتو کې مطلب دا دی چې یو سړی مونځ وکړي په دې مانځه کې د مستحب هم ادا کی سنت پکې هم ادا کی واجبات پکې هم ادا کی فرض پکې هم ادا کی په خپل وخت باندې وکړي او د جمع سره وکړي شپږ خبرې شوې پکې مستحب سنت واجبات فرائض په خپل وخت د جمع سره نو چې کله یو سړی مونځ په دې طریقه باندې وکړي نو پته ولګي د مونځ قایم او چې په دې کې یوه خبره هم پاتې شوه نو مونځ ادا شو غاړه دې خلاصه شوه حاضري دې ولګېده و اقامت ونه شو نو د صحابه کرامو مونځ د اقامت والا مونځو نو دوه رکعته مونځ به یې کول الله به ټول حاجتونه پوره کول زمونږ دا مونځ اقامت والا نه دی ادا والا دی هغې کې څه کمې پکې خامخا پاتې څه کمې که دا نور هر څه پکې و مستحبات خواړه څوک پروا نه کوي مستحبات دغه شان د سنتو پکې څوک خیال نه ساتي نو د هغې وجه دقه ده چې زمونږ منځونو کې زور پاتې نه شو چې مونږ پکې د هغه شرایطو د حدودو خیال نه ساتو نو الله پاک چې مونږ ته د اقامت د مانځه حکم راکوي نو په هغې کې سبق دا دی چې مونږ د دې ټولو خبرو پکې لحاظ وساتو ومما رزقناهم ينفقون او ځینې د هغه مال نه رزقناهم چې مونږ دې ته ورکړی دی ينفقون د الله په لار کې خرچ کوي د الله په لار کې د هغه مال نه خرچ کوي چې الله وایي مونږ ورته ورکړی دی نو الله پاک مما وفرمایو نو مما کې دا خبره شوه چې ګوره ټول نه څه حصه د هغه مال نه یو هغه حصه ده چې هغه الله پاک فرض مقرر کړی ده چاہے ته زکات وي صدقات واجبہ په کال کې قربانی په کال کې سرسایه دغه قسم چې کوم د الله احکام دي نو هغه خو صدقات واجبه دي او د هغې نه علاوه انفاق دې ته هم وایي چې الله در باندې یو عمل او یو خیرات نه دی فرض کړی او ته وکړي خیرات نه دی فرض کړی او ته وکړي نو چې کوم خیرات الله نه دی لازم کړی انسان یې کوي نو په هغې باندې الله پاک د انسان د پاره د نورو برکتونو فیصلې کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې سحر وختي دو ملائک دعا کوي چې اللهم اعطي كل منفق خلفا هر کس چې په دې مسلمانانو کې ستا د رضا د پاره د فرض عمل نه علاوه مال خرج کوي د فرض نه علاوه ستا د رضا د پاره مال خرج کوي نو هغې له په بدل کې نور ورکا او بیا پسې دعا کوي چې اللهم اعطي كل ممسك تلفا چې کوم ولا کلکې کلکې غوټې ورکوي نو ته ولا د لاندې نه ختم کړه دا ولا ختم کړه نو ته به د سر نه د بره نه به کلکه غوټه ورکوې لاندې نه به منګک والي
اب یا نه پاتې کېږي ته چې هر څومره مضبوطه غوټه ورکې او مضبوطې تالې پسې لګې نو هغې ته څه اسباب ورته داسې جوړېږي چې هغه ورته نه ختمېږي او چې ته یې لګایې او نو ما یو ځلې مې خبره وکړه نو ما ملګري ما چې ستا سره دې جیب کې څه دي دا ترې راوباسه او ولګوه نو چې جیب خالي شو نو نورې به ورته راشي که نه چې دا شته پکې پرتې نورې څه کوي چې راځي دا ولګوه نو بیا به ورته نورې راشي مونږ هغه شته له غوټه ورکړي که نه نو بس خدای پاک مو ستا جیب کې شته که نه نورې څه له درکړم نورې څه له درکړم خو دا زموږ عقیده جوړېدل دا ګران کار دی دا ډېر ګران کار دی چې زه به ولګوم او نورې به میلاو شي دا عقیده جوړېدل دغه بس دی الف لام میم الله پویږي په معنا دي حروف ذالک الکتاب دا کتاب عظیم الشان دی لا ریب فیه نشته د شک پدې کې هدل للمتقین دا هدایت د متقینانو لپاره الذين متقین یؤمنون بالغیب چې ایمان راړي په پټو سيزونو و یقیمون الصلاة قائم ایمان زلرا و مما رزقناهم او زین دا مال نه چې مونږ دي تور کړه دي ينفقون دا الله په لار کې خرج کوي اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه